بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 258 دی. الدرس التاسع والستون یو کم اویا نمبر درس دی، یعنی 69 نمبر درس دی. استفهامیه جملې دي. د دې نه مخکې درس کې مونږ د په عربی کې د درخواست لیکلو د چوټۍ والا درخواست چې کوم دی، چوټي څوک اخلي او هغه درخواست لیکي استاد ته یا محتمم صاحب ته یا د سکول پرنسپل صاحب ته، د سکول استاد ته. نو هغې طریقه مې زده کړه چې عربی کې به مونږ درخواست څنګه لیکو. اوس چې کوم محمود هلک دی هغه درخواست لیکلی و، نو د هغه باره کې اوس سوالونه کوي، بیا د دې طرف ته د هغې جوابونه دي. نو اول سوال کوي، وایي لماذا. لماذا معنا ده ولې. ولې عربی کې وایي ولې. لماذا ولې لم يحضر حاضر نو. ولې حاضر نو. محمود محمود ولې غیر حاضر و فی الجامعة یونیورسټۍ کې. جامعه په عربی کې غټه یونیورسټۍ ته وایي، او نو جامعه غټه یونیورسټي وي، هغې ته په عربی کې جامعه وایي، موږ ورته یونیورسټي وایو. لماذا لم يحضر محمود فی الجامعة. محمود یونیورسټۍ ته ولې نو حاضر شوی، یعنی په یونیورسټۍ کې محمود ولې حاضر نه و. نو جواب وکړئ لأن معنا ده ځکه چې هو معنا ده هغه، لأنه مریض ځکه چې هغه بیمار و، مریض ناجوړه و. بیا سوال کوي، وایي هل ارسل. هل معنا ده آیا. ارسل هغه لیږلی و. طلبا چې دی دلته درخواست ته وایي، ښه درخواست. آیا هغه درخواست لیږلی و، آیا هغه درخواست لیږلی و. نو جواب ورکوي نعم او جی. ارسل هغه لیږلی و، طلبا درخواست، هغه درخواست لیږلی و. الی من ارسل طلبا. الی من چاته. ارسل هغه لیږلی و، طلبا درخواست، هغه چاته درخواست لیږلی و، هغه چاله درخواست لیږلی و، چاته درخواست لیږلی و، چاته درخواست لیږلی و. نو اوس ورله جواب ورکوي، وایي ارسل طلبا. ارسل دا د فعل ماضي اوله صیغه ده او دې کې هو ضمیر دی، ما هغه محمود ته راجع دی. ارسل هغه لیږلی و، طلبا درخواست، الی مدیر التعلیم ناظم تعلیم ته. ناظم تعلیم له درخواست لیږلی و. ناظم تعلیم، مدیر التعلیم معنا ناظم تعلیم، او الی معنا تا یا طرف ته. ارسل طلبا هغه درخواست لیږلی و، الی مدیر التعلیم ناظم تعلیم له، یعنی ناظم تعلیم ته درخواست لیکلی و. ماذا معنا ده څه. اصابه هغه ته رسېدلی و، من المرض د بیمارۍ نه. هغه ته څه بیماري لګېدلې وه، هغه څه بیمار دی. نو اصابه هغه بیمار دی، هغه ته رسېدلی ده صداع چې دی که نه، صداع دا د سر درد ته په عربۍ کې صداع وایي. صداع اصابه صداع، د هغه په سر درد و. اوس بیا ته سوال کوي، وایي ده چې کوم درخواست ناظم ته لیکلی و، نو آیا هغه ناظم د ده د عذر قبول کو او درخواست یې منظور کو که نه. هل قبل المدیر. آیا مدیر قبول کو عذره، د هغه عذر، د هغه د بیمارۍ درخواست قبول کو. آیا ناظم د هغه عذر قبول کړی دی. نعم او جی. قبل المدیر، مدیر قبول کړو عذره، د هغه عذر، د هغه درخواست چې کوم د عذر د وجې لیکلی و هغه قبول کو. نو سوی وی کم طلبه من الاجازت. هغه څومره چوټي غوښتې وه، هغه څومره چوټیانې غوښتلې وې. نو طلبه هغه غوښتې دي، هغه طلبه فعل ماضي اوله صیغه ده، په دې کې هو ضمیر هماغه محمود ته راجع دی چې هغه غوښتې دي اجازته چوټي یومین 2 ورځې، هغه 2 ورځې چوټیانې غوښتې دي په درخواست کې. اوس بیا موږ نه تپوس کوي، هل ترسلو طلبا عندما تمرض. هل ترسلو طلبا آیا ته درخواست لیږي عندما کم وخت چې تمرضو ته ناجوړه شي. ته چې کله ناجوړه شي، ته چې کله بیمار شي، کله مریض شي، نو ته درخواست لیږي. نو جواب ورله ورکړه نعم او جی. ارسلو زه لیږم، طلبا درخواست، دا ارسلو فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. زه لیږم طلبا درخواست عندما کم وخت چې امرضو زه بیمار شم. نو امرضو د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. ٹھیک شو. نو امید دی په دې سوالونو جوابونو به تاسو پوه شوي یې. ځان سکرین شاټ واخلئ او ځان سې ولیکئ، بیا یو ځل واورئ، انشاءالله په دې به تاسو ډېر ښه پوهېږئ. نو راتلونکي درس ته اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.